أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لفظی ترجمه د دې داسې ده: الحمد ټول صفتونه لله خاص الله لره دي، رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی، الرحمن عام مهربانه دی، الرحیم او خاص مهربانه دی، یا الرحمن عام مهربانه دی، الرحیم او رحم خوی دی، مالکی اختیارمند دی، بادشاہ دی، یوم الدین د ورځې د قیامت، ایاکا خاص تعالی را، نعبدو عبادت کوو منګه، و ایاکا او خاص د تانا، نستعین امداد غواړو منګه، اهدنا روان کی منګه یا مضبوط کی منګه، الصراط المستقیم په لاره نیغه باندې، صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړلې په هغوی باندې، غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې غضب کړلې تا په هغوی باندې، ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو. دا سوره فاتحه چې د مکی سورت دی، په دې کې سورتونه قرآن عظیم شان کې دو قسمه، یو مکی یو مدنی. مکی سورت هغه ته ویل کېږي چې هغه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې په مکه معظمه کې نازل شي، نو دې سورت ته ویل کېږي مکی سورت. او مدنی سورت هغه ته ویل کېږي چې هغه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې په مدینه منوره کې نازل شي، نو دا مکی سورت دی. په دې کې الله رب العالمین و آیاتونه ذکر کړی دي، او په دې و آیاتونو کې الله رب العالمین درې مضامین ذکر کړي. اول مضمون الله رب العالمین ذکر کړي چې تربیت کون کې د هر شي الله رب العالمین دی. دویم الله رب العالمین ذکر کړي چې پیدا کون کې د هر شي الله رب العالمین دی. دریم الله رب العالمین ذکر کړي چې انتظام کون کې او منتظم د هر شي الله رب العالمین دی. دی صورت ډیر لوی فضیلتونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی دي. د دې صورت ډیر زیات نمونه هم دي. دې ته سورۃ ام الکتاب هم ویل کېږي، سوره فاتحه د خپل نوم دی، سوره شافیه ته هم ویل کېږي، سوره کافیه ته هم ویل کېږي. نور احادیث مبارکو کې د دې ډیر زیات فضیلتونه ذکر دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث قدسی دی، الله رب العالمین فرمایي چې دا مونږ چې د په مانځه کې موږ سورۃ فاتحه ویو، دا ما تقسیم کړی دی په منځ خپل او په منځ د بنده کې. ځکه کله چې سړی مونځ کوي او هغه انسان په مانځه کې وایي الحمدلله رب العالمین، نو الله رب العالمین فرمایي حمدنی عبدی، زما بنده زما حمد بیان کو، زما ثنای بیان کړه. او کله چې بنده په مانځه کې وایي الرحمن الرحیم، نو الله رب العالمین فرمایي اثنی علی عبدی، زما بنده زما ثنا بیان کړه. او کله چې انسان په دې مانځه کې وایي مالک یوم الدین، نو الله رب العالمین فرمایي مجدنی عبدی، زما بنده زما لوی بیان کړه. او کله چې انسان په مانځه کې وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله رب العالمین فرمایي هذا بینی و بین عبدک، دا زما او زما د بنده شریک خبره ده، دا زمونږ په منځ کې مشترک دی. او کله چې انسان وایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نو الله رب العالمین فرمایي هذا عبدی
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، دا زما د بنده د پاره دی او زما بنده چې د ما نه څه غواړي زه الله رب العالمین وی هغه زه ورکوم. نو دې صورت کې الله رب العالمین چې دغه مسلې ذکر کوي چې ټول صفاتونه خاص الله لره دي، بل چاله صفات نشتی. د خدایتوب صفت چې دی هغه صرف د الله رب العالمین دی. نور ډیر مخلوقات دي پاغو کې به ډیر اوصاف موجودي، خو الله رب العالمین چې دلته ذکر کوي چې الحمدلله د خدایتوب صفت یوازې الله لره دی. دا صفت په انسان بل چاله نه ورکوي، دا یوازې د خدای پورې خاص دی. رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی، د ټول مخلوقاتو پالونکی، د ټول مخلوقاتو تربیت کوونکی، ټول مخلوقاتو له رزق ورکول دا د الله رب العالمین په اختیار کې دی، بل چا سره نشتی. شیخ القرآن رحمه الله به فرمایل چې رب څه ته ویل کېږي؟ رب دې ته ویل کېږي چې هاتي له د هاتي مناسب رزق ورکوي او میږي له د میږي مناسب رزق ورکوي. داسې رب دی چې هر سړی له خپل په مقدار باندې رزق ورکوي. او که انسان ته دا شی حواله شي نو یو کس پتی د لوږې مړ شي او بل له به دومره چیز ورکړي چې هغه به بیا خوړی نه شي. نو الله رب العالمین هغه ذات دی چې هغه د ټول مخلوق رب دی، د ټول مخلوق پیدا کوونکی دی، د ټول مخلوق تربیت کوونکی دی، ټول مخلوق له رزق ورکوونکی دی، د ټول مخلوقاتو د ټول کارونو چې مخلوقات کم کوي د هغې انتظام کوونکی الله رب العالمین دی. الرحمن عام مهربانه دی، مهربانی په هر چا باندې ده، په مسلمان باندې هم ده، په کافر باندې هم ده، په زناور باندې هم ده، په ټول کائنات باندې ده. الرحیم او خاص مهربانه دی، خاص مهربانی بیا په قیامت کې صرف په مسلمان باندې ده. او مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د قیامت. د قیامت په ورځې بل چاله اختیار الله رب العالمین نه دی ورکړی. د قیامت پر ورځ بل چا بادشاهي نشته دی. د قیامت پر ورځ بل څوک د الله رب العالمین په مخ کې اختیار نشي چلولی، ځکه الله رب العالمین به د قیامت پر ورځ وفرمایي لمن الملک اليوم، نن ورځې بادشاهي د چا لپاره ده؟ نو هیڅوک جواب نشي ورکولی چې زه بادشاه یم. د دنیا دا ټول بادشاهان، دا ټول وزیران او په دنیا کې چې څه خلک دی دا ټول به سترګې ښکته کړي او سرونه ښکته کړي ولاړ وي. نو الله رب العالمین به په خپله وفرمایي لله الواحد القهار، نن ورځ باندې د الله رب العالمین چې زورور ذات دی د هغه بادشاهي د بل چا بادشاهي نشتی. بل الله رب العالمین په دې فاتحه کې فرمایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، تاسو چې عبادت سړی کوي نو الله رب العالمین له به خاص کوي، په عبادت کې به څوک د الله رب العالمین سره شریکوي نو ځکه الله رب العالمین فرمایي ایاک خاص تعالی را عبادت کوو مونږه. انسان چې عبادت کوي نو په دا به په اخلاص سره کوي، په دې کې ریا او د هغه نیت فرق به دی نه راولي، انتهایی اخلاص سره به کوي. و ایاک او خاص د تانا نستعین امداد غواړو مونږه. نو الله رب العالمین دلته دا هم خاص کړه چې انسان به امداد د بل چا نه غواړي. کم چې د خدایتوب خبره ده هغې اواز به سړی بل چا نه کوي. یو خو داسې امداد دی لکه د انسان نوم سړی غوښتی شي، خو هغه امداد نه کم چې د خدایتوب صفات دي هغه به مخلوق لره انسان نه ورکوي. اهدنا روان کې منګه، خو دلته معنا بعض علماء کرام لیکي چې اوښایې موږ ته الصراط المستقیم نیغه لار. دا معنا هم ټیک ده، خو الله رب العالمین خو هر انسان ته ښه او بد ښودلی دي، خو انسان چې دی هغه پیژني هم چې دا ښه دی او دا بد دی. خو دلته شیخ القرآن سے په چې معنا کوله نو هغه به فرمایل اهدنا روان کې منګه الصراط المستقیم په نیغه لاره باندې، یا مضبوط کې منګه الصراط المستقیم په نیغه لاره باندې. صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم
چې تا انعام کړلې په هغوی باندې. انعام په چا باندې شوی دی؟ الله رب العالمین فرمای اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء. الله رب العالمین چې انعام کړلې نو هغه دغه کسان دي چې نبیان دي، صدیقین دي او شهدا دي او صالحین دي. نو الله رب العالمین ځکه فرمایي چې انعام لار د هغه کسانو مونږ ته وښیه چې تا انعام کړلې په هغوی باندې. انعام والا کسان ما ذکر کړه چې دغه کسان دي غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغه کسانو چې تا غضب کړلې په هغوی باندې، ولا الضالین، او نه لار د ګمراهانو. یو پیر بیا د لفظي ترجمه وری. الحمد ټول صفتونه د خدایتوب چې دي لله خاص الله لره دي، رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی، الرحمن عام مهربانه دی، الرحیم او خاص مهربانه دی، الرحمن مهربانه دی عام هر ټول مخلوقاتو باندې مهربانه دی، الرحیم او خاص مهربانه دی صرف په مسلمانانو باندې د قیامت پر ورځ، مالکی اختیار مند دی، یوم الدین د ورځې د قیامت، مالکی بادشاہ دی، یوم الدین د ورځې د قیامت. ایاک خاص تعالی نعبدو عبادت کو منگا، و ایاک او خاص دتانا نستعین امداد واړو منگا. اهدینا روان کی منگا یا مضبوط کی منگا، الصراط المستقیم پنی غلار باندی، صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړلې په هغوی باندې، غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې تا غضب کړلې په هغوی باندې، ولا الضالین نه لار د ګمراهانو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبا به ان شاء الله د سورۃ بقرہ منګه خپل درس آغاز کو.